څوک چې د سحر سنت د په کور کې وکړي د هغې نه بعد به جومات ته لاړ شي او دا وظیفه جومات کې وکړي نو ما نه په سټامپ پیپر باندې لیکل والی انشاءالله چې ټول عمر کې به دا سړی غریب نشي ټول عمر کې به دې سړي ته د رزق مسله را نه شي چې دا سړی داسې دی چې دی غریب شو د کره د روزې درک نه لګي ته به ټول عمر کې دا وانه اورې چې ما سره پیسې نشته دی او د یوې وې روپۍ حیران یم بس صرف دا یو عمل نن واخله سار مونځو له جومات ته ځې نو کور که سنت وکړه بیا د هغې نه بعد جومات ته لاړ شه فرض وکړه د فرضو او د سنتو منځ کې دا دعا وایه انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک به تا رچا محتاجین نو دومره تیزترینه وظیفه ده چې زه به تاسو ته قسم دا خوړی شم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید در بکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې الله پاکم خوشاله آباد ساته الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول مسائل مصائب دا ختم کی الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول حاجات دا پوره کی الله پاک دې زمونږ او ستاسو په کورونو کې د رحمت پرشتي دا وګرځي نن چې کوم زمونږ وظیفه دا وظیفه د رزق د سیوا کېدو حواله سره د مال او دولت د سیوا کېدو حواله سره د دعاګانو د قبلېدو حواله سره یاد ساتئ محترمو چې کوم سړی سار وخت کې مونځ کی او جمعات ته روان شي سنت کور کې وکي او فرض جمعات کې وکي دغه رنګه زنانه چې سار کې سنت وکي بیا د هغې نه بعد دا وظیفه وکي بیا د فرض وکي انشاءالله العزیز پر ټول عمر کې به دا به دوی به نوري چې موږ کره د خوراک څه نشته یا موږ ته د پیسو کمی رالی موږ سره پیسې نشته غریبانان شو د بل چا نه قرض والو دا قیسې ویسې به نه الله پاک به دوی دومره مالدار کی چې دوی به بل چاله پیسې ورکوي دونه مالدار به وي بس صرف دا دعا تاسو کوئ او روزانه کوئ انشاءالله العزیز الله پاک به ډیر زیاته کرم دا به وکړي یاد ساتئ چې وظیفه داسې ده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مکه ورسته دینا اولس پرې درود ابراهیمی بیا د هغې نه بعد ولس پرې د کلمات لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا یو وظیفه شوله بل سر کې د فرض او سنت منځ کې دویم وظیفه دا ده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا سل پیره شوله انشاءالله بوډا بشي اوستا کور کې به رزق کم بنشي بوډا بشي اوستا په جیب کې پیسې دا به ختم نشي ستا جیب کې پیسې دا نور راځي الله پاک به دومره کرم وکړي الله پاک به دومره فضل وکړي نن زمونږ وظیفه شوله د مال او دولت د رزق حواله سره څوک د دوه وظیفې کې په اخلاص باندې انشاءالله العزیز الله پاک بوله د خپل خزانو نه بهترین خوراک او بهترین رزق دا ورکړي الله پاکم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته